बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा साथ मुंगा द बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि तआला अलैह په 784 सालाना उर्स کې شریک شوي یو د جامعه سبحانی رضویه طلبه کرام بشمول اساتذه کرام په دې قافله کې موږ سره شمار دي او دا وخت موږ د بابا فریدالدین شکرگنج رحمت الله تعالی علیه د هغوی په عرس کې شامل یو د عرس کې د ټول ملک نه د ګوټ ګوټ نه او د طول و عرض نه زائرین راځي او د حضرت بابا صاحب رحمت الله تعالی علیه په دربار باندې حاضری لګي او بالخصوص د شپږم محرم الحرام نه واخله تر د لسم د محرم الحرام پورې بهشتي دروازه چې جنتی دروازه ورته ویل کېږي او د هغې خپل یو تاریخ او پس منظر دی د بابا صاحب رحمت الله تعالی عقیدتمند او محبین او زائرین ډېر د عقیدت او احترام سره راځي او د هغوی په دربار هم حاضری کوي او په دغه دروازه کې د عقیدت اظهار کوي او تیریږي دا څومره مناظر چې دي تاسو به وینئ د بابا صاحب عرس لا هغه چې کوم دی نو د لرې لرې نه زائرین راغلي دي او دا 784 سالانه عرس دی راځئ چې په دې پروګرام کې مونږ د خلکو رایه واخلو موږ سره جامع سبحانی رضویه په فضلاو کې جناب سمیع الله قادری صاحب دی راځي چې د هغوی نه خبرې واورو بابا صاحب عرس ته راغلي یې څه محسوسوئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ثم الحمدلله موږ خو په پیل ځل د عرس ته حاضري وکړله خو یقینا چې څومره رونق دی څومره د زړه سکون دی نو هغه د بابا فرید صاحب په دربار کې دی جزاک اللہ اچھا تو کیا محسوس ہو رہا ہے جی ماشاء اللہ مولا ہم فیصل آباد سے ہیں ہر سال کی طرح اس بار بھی جو ہے بہت اچھے انتظامات دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ جو بہشتی دروازہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو دروازہ یہ گزرتا ہے وہ بابا صاحب کا بیان ہے کہ وہ امان میں آ جاتا ہے جو بھی یہ دروازہ گزرتا ہے جنت کا مطلب یہی ہے کہ وہ امان میں آ جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے اچھا ماشاء اللہ تو یہاں تو آپ یہ کہ پاک پتن سے ہو تو عرس کے انتظامات کیسے چل رہے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں انتظامات جو ہیں اس مرتبہ جو ہے وہ تھوڑے ڈفرینس ہیں جدید انتظامات کیے گئے ہیں نئے طریقے کے ساتھ تو تھوڑی سی مشکلات بھی ہے کیونکہ دروازے بہت زیادہ لگائے گئے ہیں لیکن جو انتظامات ہیں وہ بلٹ پروف ہیں اور بہت اچھے انتظامات ہیں اور یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تو جی بہت اچھے انتظامات ہیں لوگوں کی بھلائی ہے اس میں اور ایک جو ہے سارا انتظام بہت بہتر اچھا اور زائرین زیادہ تر یہاں کیا کہاں سے ہوتے ہیں زیادہ تر زائرین جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ہیں اور اس کے علاوہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی آتے ہیں اور پاک پتن کے مقامی بھی کافی لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جزاکم الله په دې موقع باندې موږ سره د خیبر پختونخوا د خاورې او د سیمې سره تعلق لرونکي او بخصوص د بیزو خرکي د دغه علاقې سره تعلق لرونکي د بابا صاحب په اولاد کې جناب ثناء الله باچا صاحب موجود دی مونږ غواړو چې د هغوی نه د بابا صاحب په حواله د عرس په حواله باندې چندې معلومات واخلو مونږ سره موجود دی جناب ثناء الله باچا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د حضرت بابا فریدالدین مسعود گنجی شکر رحمت الله علیه 784 عرس ډېر مبارک شه او الله دې ستاسو د ټولو ملګرو د حاضري په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي او د عرس رسومات ډېر مزیدار او ډېر ښایسته روان دي او ماشاءالله څومره سیکیورټي ده څومره مهمان نوازي ده دلته د حضرت بابا فریدالدین مسعود گنجی شکر رحمت الله علیه پیازونه سټارټ دي او الله دې ټولو ملګرو جولې ډکې کړي او الله دې چې کوم دی نو د دوی د ټولو د زړه مرادونه پوره کړي او بقایبه مفتی صاحب زموږ سره ولاړ دی دوی بس خبرې اترې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې زمانه مخکې باچا صاحب فرمایل چې د خواجه فریدالدین شکرگنج رحمت الله تعالی علیه 784 عرس مبارک روان دی او په دغه موقع باندې الله کریم موږ له هم توفیق راکو او په دغه عرس په موقع باندې نن زمونږ د سهار او ماسوتن یعنی د تهجد په وخت باندې حاضري الله نصیب کړه باچا صاحب سره د الله ډېر ښه وکړي زما خو د دوست بچی دی فاروق شاه باچا صاحب زمونږ جګري دوست و تعلقدار او دا د هغې اولاد دی او د
بابا صاحب رحمت الله علیه په اولاد کې هم راځي د هغې په وساطت باندې مونږ یو نه بلکې 2 پیرې الحمدلله ډېر په سهولت باندې په بهشتي دروازه باندې زمونږ عبور وشو او زیارت مبارک ډېر په اطمینان باندې وشو رب کریم دې دغه دواړه په خپل درګاه کې قبول او منظور وګرځولي کړي زمونږ سره د KPK ملاکنډ جامعه سبحانیه رضویانه چې څومره قافله پای کې اساتذه کرام قرا حضرات طلباء کرام او زمونږ دوستان لکه سکندر صاحب او د هغې ملګري وغیره دي الله کریم د ټولو حاضري په دې دربار مبارک کې دا د الله قبول او منظور وګرځوي د بابا صاحب رحمت الله علیه برکات ته الله زمونږ نصیب وګرځوي او په دې وقت چې څومره د دین خدمتونه کیږي دا د الله منزل قبول ته ورسولی کی وما علی الا البلاغ المبین.